کور د مور نوم دی چې مور پکې نه ګورې هغه کور نه دی بیا به داسې روژه ووینې چې پلار به دې نه او مور به دې نه بیا به ډېر ارمان وکړي زه وامه خوش قسمته دي هغه الواد چې ماښام روژه ماتئ روژه ماتي کې ورسره مور په درستخوان ناستئ خوش قسمته دي هغه الواد چې روژه ماتئ او په روژه ماتي کې ورسره پلار ناست دی دا لویه سرمایه ده واوره که دا مور او پلار دي نه نو په سوري به ناست او ځان به درته په غرمو ښکاري او چې دا مور او پلار دې شته دی په غرمو کښېنه ته په سوري دا د سر سوری دی دا د سر سوری دی دا مه ضایع کوئ او روژه کې مور او پلار ته کنزل مه کوئ بدې ردې ورته مه وایئ په دې مور او پلار ډېر خفه کېږي مولي صاحب زه معمولي خبره وکړمه مور خفئ زه ورته وامه مفسرینو لیکلي دي وایي دا ژبه د مور ژبه ده نو د مور په ژبه ته ولې مور کنځي دا د پلار ژبه ده دې خبرې د مور او د پلار نه زده کړي دي ته په هغې ژبه مور کنځي چې کمې ژبې د مور نه خبرې زده کړي دي نو مور ما ته وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے مولي صاحب کور مې د کور ډیوې وسو کور مې وسو د کور ډیوې وسو زه وام ولې وایي ډېره خفه په دې ما پلار وایي مولي صاحب خفه ډېر په دې ما چې هغه ژبه نن ما ته وایي ماډرن دور دی ته نه پوهېږي مور وایي مولي صاحب هغه ژبه ما ته وایي ته سپی یې چې کمې ژبې ته ما خبرې ښودلې وي مور او پلار به لازمي ستا خبره بوټې کوي مور او پلار زورور خوند کوي او الواد سره کوزه غاړه وړه خوند کوي زه هغې الواد ته ډېر وزیرېږم چې مور او پلار ته دا ټیټه غاړه وړي دا مور یې په سپېړو وایي دا پلار ورته قاریږي او ده ورته غلی سر کته کړی او مختورن ولاړي پلار زورور خوند کوي مور زوروره خوند کوي او الواد کمزورې خوند کوي نو دې کې د مور او پلار په څوک نافرمانې خالصه توبه وباسئ او مور او پلار رضا کوي هله بیا لیلة القدر تلاش کوه هله بیا حجونه او عمرې کوه هله بیا د لیلة القدر تلاش کوه چې مور دې م کور لاس اوچت کړي نو ته د لیلة القدر په تلاش کې عبادت کې مور ستا خلاف لاس اوچت کړي هلته پلار اوښکې به یی نه قبلیږي دا دعاګانې الله نه قبل